ډیر خلق دې میاشت کې نکاحونه ودونه نه کوي. تاسو ته معلومات دا زنانه وایي دا د حسن حسین میاشت ده. خیال مې وي دا د حسن حسین میاشت ده. دې کې جنګونه یو دې کې دا یو ده دې کې واده ونه کوي. د محرم په 3 ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نکاح د عثمان رضی الله تعالی عنہ سره تړلی و. د خپل لور نکاح په 3 محرم باندې امام الانبیاء تړلی و. خو بس مونږ کورنۍ خبرې جوړې کړې دي نو ښه ځان لم سپیرې میاشتې مقرر کړي دي غورې میاشتې مقرر کړي دي. خپل تجویز هم دی نو څوک دی کې نکاح نه کوي واده پکې نه کوي. وایي دا د حسن حسین میاشت ده. نو دا یوه ډېره عزتمند میاشت او د اسلامي کال ابتدا شي. بل حکم په دې میاشت کې یوم عاشوره ده. 10 محرم چې ستوایي ښه 10 محرم حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. دې میاشت ته شهر الله وي د الله میاش. لکه مونږ چې وایو بیت الله د الله کور. جمعات دا جمعات ته کنه دی مسجد اغم دی کنه خو هغې ته بیت الله وي. نو څومره لوی عزت الله ورک. که ظاهري طور تاسو ګورئ نو د بیت الله د آبادي نه به تاسو په ظاهري طور پرنګ روغن کې نور آبادي ښکلي ووینئ د هغې نه به ښکلي جوړي خو د هغې نسبت بیت الله کور د الله. نو داسې دې میاشت ته شهر الله میاشت د الله. نبی علیہ السلام فرمایي د رمضان د روجو نه پس غوره روجي چې د شهر الله المحرم هغه د میاشتې د محرم روجي او غوره د منځونو نه فرض مون نه پس غوره مون صلات اللیل هغه د تهجد منځ دی. د فرض مون نه پس غوره منځ د تهجد منځ دی او د فرض رمضان نه پس غوره روجي شهر الله المحرم هغه د میاشتې د محرم روجي دي. ښه دا ډېره قیمتي میاشت روجو کې ډېر فضیلت راغلی او بیا په دې کې یوم عاشوره ده 10 محرم چې ستوایي. ښه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صیام یوم عاشوره دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده. ښه پړی وورئ ښه په غوږونو یې وورئ ښه پړی ولیکئ. ښه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل